بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ جی پیام خیبر دا ټایم جی مونږه ان 29 پی کې 75 کې ناس یو او ډېر یو خوږ خستا درون سنگین شخصیت صابر حسین اوان صاحب مونږ سره نن موجوده دي په پروګرام کې. باقاعده دي سره خبرې اترې هم کوو او بیا به د دې د پارټۍ الې ځلې کم دی حلقه کې دی کړي دي دغه حق له بم مینوالو تاسو ته مونږ خایو دا خبرې اترې بم د دیو چې کمې پټې دي. نو نن صابر حسین اوان صاحب سره مخاطب یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صابر صاحب دا رات وایي ماشاءالله جماعت اسلامي په تاسو باندې ډېر فخر کوي. نو زه به تاسو ته په دې ان اے کې او په دې پی کې کې فخر زه به ووایم جماعت اسلامي. سلامت شي جی، مهرباني. نو الیکشن سال یې ظلم شروع کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله برکت نصیب کا، الله خیر نصیب کا. او پی کې 75 نه د دې وخت کې جماعت اسلامي کینډیډیټ یم او ابتدایي کوم کارونه چې کوم دي په هغې کې صرف مصروف یو. ابتدایي نظم جوړول او هغې نه علاوه ایډورټایزمنټ دپاره یا سرابطو دپاره پلانینګ او هغه سیستم روان دی. نو انشاءالله چې دا هم د 2 ورځو کې درس مکمل شي او باقاعده جلسې پروګرامونه هم شروع دي. سبا هم پکې شته جلسه، نن هم وه او بل سبا هم شته. دا راته وایي نن خو تاسو سټارټ ماشاءالله واغستو. زه خو به یو دا ووایم چې آغاز هم وکړلو د الیکشن. نن تاسو له چې کوم اجرې ته راغلي وو د دیزي ورکرز یوت راغلی و ډېر ماشاءالله ډېر ګڼ تعداد سره. تاسو ماشاءالله په جماعت اسلامي کې یو خپل کردار دی، یو کرکټر دی چې د چا نه پټه نه ده. زموږ د یوت دپاره څه داسې میسیج داسې دی چې دا یوت د دې قوم سرمایه ده، د دې قوم او د دې ملک ضرورت دی چې دا یوت ښه طریقې سره د دوی رهنمایي وشي، د تربیت وشي او دا یوت خپل حقیقي لیډر وپېژني، حقیقي ترجمان وپېژني او دې وطن دپاره خدمات وګوري. یوت چونکې زموږ تعلیم یافته دی الحمدلله او یوت کې ماشاءالله تعلیم کوي نوجوانان، هغې کې جستجو هم شته، هغې کې کتل هم شته، هغې ګوري د لیډران هم ټول پرکاوی. زموږ دا گزارش پې دی خپل یوت ته، خپل بچو ته، کشران ته چې دی دې وګوري، د ټولو تاریخ دې وګوري، زموږ دې وګوري، دا نور دې وګوري او په میرټ دې په خپله لاړ شي. دې وطن ته د میرټ ضرورت دی، هم د یوت د مستقبل دپاره، هم د پاکستان د مستقبل دپاره. صابر حسین اوان چې کله ایم این اے و او هغوی دلته ګیس پایپ لاین هم راوستی و او ډېر کارونه یې ماشاءالله کړي وو، هغه نظریې سره اوس هم ستاسو عوام د حلقې تاسو ته ګوري. بالکل جی الحمدلله. زه کله چې ممبر هم موږ پوزیشن کې وو او بیا سخته پوزیشن دا و چې مشرف سره زموږ هر وخت صدر صاحب او آرمي چیف هغه سره ټسل و، نو موږ ته فنډز نه راغول. ما خپله څه چې زما تجربه وه او یا څه مې نو ما په ډبېرې 2 یونین کونسل ته بازي خیل، احمد خیل، کګاوله او مروزي دې طرفونو ته ګیس ورسولو، لالا کالا ته مو ورسولو او داسې دغه مشرف یو ځل پېښور ته راغلی او دلته خلکو نوټ اخیستو، پای کې دوی مطالبه کړې او د اعلان کړی چې زه به پېښور له ګیس ورکوم. هغه مطالبه ما بار بار پرسو کړو، 3 ځل مې مشرف صاحب سره باندې ملاقات هم وکړو. هغه ټول زموږ د حلقې دغه علاقه مرکې راچولې وه. هغه شیز ما ډېر ښه مې چې ورکړو، بس عین موقع باندې بیا هغه شیز صوبې کاف حکومت و هغه هغه شیز له خپل لاس ته واخیستو. ما ټسل نه غوښتو، ټسل مې نه غوښتو د علاقې کار دی وشي. الحمدلله ګیس کې ما ډېر کار کړی او ډېر ښه پکې علاقه مې را کړې وه. ان اے 4 کې چې څومره ګیس دی دا الحمدلله دا زما هغه ایفرټس دي. خو بس دا و چې مې چې ورشو نو بیا دې باندې قبضه راغله، دا ړخته شو. دا راته وایي صابر صاحب ماشاءالله الخدمت فاونډیشن دی، بیا اغوشت وګورئ ماشاءالله د جماعت اسلامي په الو ځلو به لږه روشني واچو کړئ، رڼا به واچو په دې چې لکه د دې ډېرې هلې ځلې ماشاءالله انټرنیشنل لیول باندې هم دي او نیشنل لیول باندې لکه لګیا دي ماشاءالله. چېرته چې ګورو جماعت اسلامي جي ودونه کوي لګیا دي د زموږ د پیغلو لکه د داسې محرومه فیملیان شته دی که نه جي. هغې نه بیا هټ کې چې دی نو جماعت اسلامي ایجوکیشن کې ماشاءالله ډېر کار کوي لګیا دی او چې دی نو هغې نه چې دی طالب علم چې دی نو هغه نه څوک وکیل په شکل روزي، څوک جج او څوک ډاکټرز ماشاءالله دام ډېر یو ښه اقدام دی. خو چې کله اقتدار خبره راشي نو جماعت اسلامي لا اقتدار لاس کې نه ورګي، څه وجه ده؟ د جی اولنۍ خبره خو دا ده چې بدقسمتي ده، بدقسمتي د دې قوم ده
زموږ د وطن کې د قوم په خپله حقیقي رهنماګان او مخلص خلک ونه پېژندل او دی همیشه بس چمک پسې لاړل ګاډو پسې لاړل او هغه د موقع مناسبت سره د خلکو نارې پسې لاړل. زموږ مستقل کار دی، زموږ د الله رضا مقصد دی، د الله په ځمکه د الله نظام غواړو، قانون دلته د انصاف غواړو، د عدل او د انصاف معاشره غواړو، روزګار او کاروبار کې ترقي غواړو. دغه څیز موږ د خپل ځان دپاره هم څنګه حلال خوښوو دغسې د قوم دپاره هم حلال خوښوو. نو دغې وجې نه د قوم هغه عین دی موږ کالو سره خدمت کوو، زموږ مستقل خدمت ادارې روانې دي او دا اوس خو لږ شانې کې الخدمت راښکاره شو چې دا د کلونو دا ټول سیستم زموږ روان دی. خو قوم د موقع مناسبت سره په هغه موقع باندې دی دا غلط شي او ووټ بل طرف ته استعمال کی، نو یو خو دا وجه ده. دویم کیدای شي زه دا هم یو خبره ګڼم چې کیدای شي لا د الله تعالی خوښه نه او مونږ کې هغه صلاحیت نه چې موږ د دې قوم اقتدار مونږ ته راکړي، کیدای شي مونږ هغه صلاحیت نه کمې راکوي. دا دواړه خبرې کیدای شي، خو مونږ خو د نورو په نسبت د نورو پاړو په نسبت الحمدلله خپل منظم تربیت هم کړی دی، ټریننګ هم کړی دی او خپل ملګري مو تربیتي نظام نه تیر کړي دي او ښایسته طریقې سره مونږ دغه منظم کړي دي. صابر حسین اوان چې کله بندو جیل کې و نو هغوی به هم عمل کې له ډېر سوچ به چېرې زما حلقه کې څه کېږي لګیا دی څه به وي، زه نه یم په علاقه باندې خپله حلقه باندې نه یم او دا خلک انتظار کوي زما چېرې صابر حسین اوان به راځي. جرګه مارکا خو چلو یو ځان نه خبره ده، خو سیاسي هلې ځلې بالکل سټاپ شوې وې ستاسو په دې حلقه باندې چې کله صابر اوان چې راووتو صابر حسین اوان صاحب او هغه افتتاحي آغاز نن ماشاءالله ډېر زه خو یم چې جی تاسو له خراج تحسین پیش کوو په دې باندې هم چې تاسو نن دا اجرا تاسو په میسج باندې الګ تاسو سٹارټ واغستو زه خو به دا ووایم نو ستاسو حلقه دې ځل چې دې پیږې تم څنګه خیال رالو؟ یو خو چونکې د تاسو جیل دا خبره وکړه، زه ناکرده ګناه کې جیل ته تللی یم، ناجیزه دوا مې باندې شوي وه او هم د دې کلي د ولس د خدمت په وجه باندې نو زما هلته نه دا سین خو به نو چونکې زه جماعت کینډیډیټ کړی وم خو پته نه لګېدی څه به کېږي. یو خو دا وه دا چونکې زموږ د خمیر کې دا خدمت غلی شوی دی اوس د جماعت د تربیت په وجه ما تقریبا 38 سالو شو جیل کې، ما تقریبا 13 میاشتې تېرې کړې. په دې 13 میاشتو کې جیل کې ما ډېر فلاحي کارونه وکړل، روغه جوړ په کې لس دولسو کې غیر ملکی غیر مسلم خلک لس دولس ما په ایفرټس باندې خدای پاک رها کړل، وکیلان مې ولونیول، کیسونه مې ولوکل، داسې 15 کسان غریبان خلک چې کوم هغه بس نو د وکیل هغه د وکیل بندوبست مې کو هغه الله پاک رها کړل. جیل کې تقریبا 4000 پورې ما بوټي ولګول ماشاءالله، جیل کې 2500 پورې ما کتابونه لایبرری کې کېښودل، 5000 دغه مې چاپ کړو د دعاګانو صبح شام کې اذکار او د رهایي دعاګانې عامې خلکو له فری ورکول وه، داسې ډېرو له کپړې او جاکټ او جرابې او بنین د دې بندوبست. زما دا یو جیب به همیشه د غریبان دپاره او هغه غریبان چې هغوی به کپړو وینځلو دپاره ورسره صرف پیسې نه وي، د شیو دپاره ورسره پیسې نه وي، ریزر دپاره کور ته فون کول دپاره پیسې نه وي، نو ما همیشه دا یو جیب د هغوی دپاره ساتلی او دا هم هغه پیسې وي اکثر زما پکې لږ ډېرې وي، اکثر زما ملګري دوستانو به راکړي ما له چې ستا د خرچې دپاره ما د هغوی دپاره همیشه چاته مې نه دي کړي. نو زه وایم چې زموږ چونکې خمیر کې داسې هسپتال تلته کې هغه ډنټل چیر نو خلکو ته همداسې به علاج کول، هغوی له ډنټل چیر واخېستو، د ځانو دپاره کپړې او سپلۍ او دغه 2 ځل 3 ځل مو او داسې وړو ماشومانو باندې وخت وبا راغلي او خارښ پرې لګېدلی او چې کوم د هغوی ځان له سیکشنې دي هغوی د ډاکټر او دوینې او میډیسن بندوبست جیل انتظامی سره فوري نو هغه الحمدلله زموږ په لاس باندې وشو. اوس پکې هلته کې ډیولپمنټ سکلینګ چې کوم دي د هغې دپاره تنظیم کېږي او هغه موږ خدمت هغه چې ما کوم دغه کړو هغه شی پکې روان دی. نو زه یم چې دغه وخت زما هلته خدای پاک ښه مصرف راله وکړو او دې سره سره مې خپله مطالعه هم وکړه. حلقې سوچ مې دغې ته محدود کړی چې بار وځم بیا به ګورم چې اوس راووتم نو بس حلقې ته راووتو او انشاءالله حلقه کې به خیر خپل کمپین ټول نه ښه چلو انشاءالله. صابر حسین اوان چې کله سیټو ګټي او د صوبایي اسمبلی ته ننوځي او بیا حلف اوچت کی او بیا منسټري میلو شي نو هغه به خپلې صوبې له خپلې حلقې له به څه کار کوي؟
هر هغه کار چې کوم د قوم ضرورت دی، هر هغه کار چې کوم زمونږ د نوجوان ضرورت دی، هر هغه کار چې کوم کې زمونږ د قوم عزت جوړېږي، موږ په هغې باندې کوشش کوو. د دې غریبانو، یتیمانو، د کونډو رونډو به انشاءالله په کار راځو او د هغوی څه فنډ موږ ته میلاوي، د هغوی څه امانت موږ ته راځي او به د امانت په طور باندې قوم باندې انشاءالله لګېږي. نو د دې حلقې ستاسو سم مسایل خو ډېر زیات دي هر حلقې کې، خو لکه ستاسو ته یو داسې یو ټارګټ دی که نه، لکه یو ټاسک دی اوس چې صوبایي حلقه کې تاسو الیکشن کوئ لګیا یې ماشاءالله، نو تاسو ته به ډېر مشکلات هم مخې له راځي. لازما. نو د هغه مقابلې ته تیار یې؟ لازما دي. دا زما تجربه هم ده الحمدلله دی کې او مخکې مخ تېر کړی دی، مخکې هم کارونه ایستلي دي او دې خلکو نه انشاءالله دا به تاسو ګواه اوسئ چې انشاءالله ریکارډ کارونه به انشاءالله یې نوباسو. صابر حسین اوان چې دی د هیڅ تعریف محتاجه هم نه دی، بل چې کوم یالې ځلې دی په جیل کې وکړي، یقین وکړئ ذهن کار پرېږدي چې یار جیل کې هم دی خپله دا اکټیویټیز چې دی نو شروع کړې ده، اول ته هم دا کار وکړلو چې چا ټلیفون افورډ کولی نه شو، هغوی ته پیسې هم ورکړې دي. بیا څنګه چې دوی وویلې چې یاره هغوی ته ما کتاب د دعاګانو رهایي دعاګانو کتابونه پرووایډ کړي دي، بیا هغې سره سره چې دی ډېرې زیاتې هلې ځلې دي په جیل کې هم کړي دي. نو داسې شخص بیا خو پکار دا دی چې دوی ته تاسو ووټ ورکوئ، ولې چې ملک دپاره همداسې لیډر پکار دی او ضرورت دې دپاره دی. ما خو مخکې ویلې که نه صابر حسین اوان په جیل کې دی او پارټي ورته ټکټ جیل نه اناؤنس کړی دی چې بھئی تاسو زمونږ د خپلې حلقې پی کې 75 چې دی نو تاسو کینډیډیټ یې. نو حیران کن خبره دا ده پهله چې په جیل کې یو شخص ناست دی اول تالې ځلې کوي، خو زه خو دا ویل غواړم چې جماعت اسلامي ماشاءالله تاسو یو ستون یې جماعت اسلامي دپاره، لکه خاص کر خپلې حلقه بیا ډسټرکټ پېښور دپاره ماشاءالله ډېر تاسو کردار دی. دا راته ووایي ماشاءالله چې تاسو کمپین خو سټارټ شو بندن پروګرام نه مخکې سب پلان جلسې جلوس یا داسې چاله تګ راتګ او جی هغې دپاره خپل پلان موږ کړی هم دی، مزید هم ولګو او پروګرامونه هم انشاءالله جلسې جلوس هم کوو او د دې چې کوم د الیکشن ضرورت دی په حلاله طریقه او د پاکستان د قانون مطابق موږ د نورو خلکو غوندې چې شاید جعلي شناختي کارت نه استعمالو، موږ جعلي ووټ نه استعمالو، موږ په پیسو باندې ووټ نه اخلو، موږ به خپل دعوت رسو، موږ به خپل کردار مخ ته ږدو، موږ به خپل هلې ځلې کوو، خلکو ته به ځان رسو او د هغې په نتیجه کې ووټ غواړو. چونکې جماعت هم څنګه چې قانون کې دی پابند دی، جماعت په دستور کې هم د دې پابندي ده او دا کارونه چې کوم خلک 2 نمبر لار اختیاروي دا هم زموږ د بیرولو یو غټه وجه ده چې موږ دا کار نه کوو، نور خلک کوي. نو انشاءالله د قوم زړونه به ګټو، قوم ته به خپل اواز رسو او د هغې په نتیجه کې به انشاءالله الیکشن ګټو. دا راته وایي صابر حسین صاحب دې نه وړاندې ایکس به ووایو ګورنمنټ او پی ټي آی پاکستان تحریک انصاف هغه حکومت وکړلو، بیا هغې نه پس چې دی پی ډي ایم جوړ شو نو پی ډي ایم خو ډېرې دعوې کړې وي چې یاره موږ به ارزاني راولو، معیشت به ښه کړو. نو دې ته څنګه نظریې سره ګوري؟ زما چې خپل ذاتي طور سوچ دا دی او زموږ د ملګرو کې زیات چې پی ټي آی لا ټایم ورکول پکار دا و چې خپل حکومت پوره کړی، خپل ټایم یې پوره کړی، کم کارونه هغوی نه خطا شوي شاید چې د اخري ورځو کې هغوی څه ټیکولو څه بندوبست جوړ شوی او که نه وی نو بس پوره به ایکسپوز شوی، پوره به کلیر شوی چې دا د دې پوزیشن داسې دی. پی ډي ایم د 14 پارټو مجموعه راغله او هغه کېناستلو، هر چا خپل مفادات وخوړل، هر چا خپل ذاتي مفادات واخیستل، دی کوي زه یې ولې نه کوم. دا خبره چې کوم د عام طور باندې کوم دفترو کې هم چلېږي دی رشوت اخلي زه یې ولې وانه اخلم، دغه څیز د حکومت کې هم د ټولو دا وکړل او نور هم کوم خوار کو، نور هم کوم بدحال کو او د هغې رزلټ چې کوم دی څه ښه رانغلو. نو چونکې دواړه ازماو شول، دواړو کتلی شول، اوس کوم له پکار جماعت اسلامي وګوري، یو ځل دې موږ ازماو کړي، یو ځل دې زموږ له د حکومت د باغ دوړ راکړي او بیا هم د حکومتن کې موږ وایو نو بیا د هغه مخامخ راشو، بیا د رانه احتساب وکړي. نو موږ دا وایو چې دا دواړه طرفونه، دا دواړه خلک صرف اقتدار غواړي، موږ د قوم خدمت غواړو، موږ اسلامي نظام غواړو، موږ د عدل او د انصاف معاشره غواړو. پی ډي ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب لکه پی ډي ایم لانچ کو، تیار کو او جی هغې باندې کار سټارټ شو، خو جماعت اسلامي د هغوی مرسته ونه کړه. دې کې څه خبره څه راز وایي؟ نو یو خدای چې موږ پخواني اتحادونه ډېر زمانې نه موږ اتحادونه کوو، آی جی آی او بیا بل ام ام اے پورې اتحادونه موږ ډېر خراب
او زمونږ خپل هغه سټرنث کافي نقصان ورته ورسېدو. زمونږ جنډا، زمونږ نوم، زمونږ نشان هغه تقریبا غیبېدو. او بیا تیر 2018 الیکشن کې چې کوم ایم ایم ای کې مونږ کوم خلوص سره شامل شو او کوم بدحالۍ سره ووتو، چونکه مولانا صاحب داسې هغه سیټونه بې ترتیبه تقسیم کړل، بې ترتیبه بیا کمپین نه چلولی شو، صدارت خو یې اخېستو، دغه خو هغسې کمپین مولانا صاحب څنګه چې مخکې چلېدلو کله قاضي حسین احمد صاحب حیات و، نو په هغه وجه باندې موږ ډېر سخت ډسارټډ وو. زه هغه کس یم چې ایم ایم ای دپاره زما هلې ځلې ډېرې وي. زه د پېښور صدر وم او زما ډېر خواهش کوم چې ایم ایم ای دې وي، خو هغه کردار او هغه څیز موږ ډېر مایوسه کړو او جماعت مسلسل 2 کاله په دې باندې غور و فکر وکړو او دا فیصله مو وکړه چې موږ به چا سره نه ځو، موږ به خپل جدوجہد په خپله کوو، خپل نشان خپل جنډه ګو کې موږ ته به لږ تکلیف وي، پریشاني به وي، هغه څیز موږ خو ډېر په یره باندې وکړو، خو زموږ کارکن هغه اکسپټ کړو، زموږ کارکن په هغې ډېر خوشحاله دی او د مولانا صاحب الله دې خیر وکړي موږ نږدې پاتې شوي یو. او زه خو ډېر زما په جماعت کې هم دا ویل کېږي صابر حسین د هغوی د ګروپ سړی دی او هغوی هم دا وایي، خو اسلامي نظام دپاره زه دا وایم هغوی هېڅکله هم یکسو نه دي. دا جی صابر حسین اوان صاحب خوږې خبرې پارټۍ دپاره کمې هلې ځلې تاسو ته مینهوالو مونږ وړاندې هم کړل او مزید چې دی نو مخکې هم د دې کارونه ګورو به انشاءالله. جماعت اسلامي یو بې داغه پارټي ده، څه کرپشن څه داسې سکینډل پې نه دی راوتی او نن ماشاءالله ډېر فخر سره چې چاله ورځو او کم کینډیډیټ دی نو هغه ډېر فخر کوي خپله پارټي باندې او خپل جماعت باندې چې مونږ کرپشن نه پاک یو. الحمدلله د هغوی چې کومه نعره ده چې یو حل جماعت اسلامي ده. نو مینوالو نن صابر بھائی سره ماشاءالله تاسو هم خبرې اترې واورېدې د صابر بھائی او د هغه خیالات چې کوم هغه اظهار وکړو د خپل د خیالاتو او بیا د هغه کمې هلې ځلې د علاقې دپاره این ای دپاره او بیا اوس پیکې ته ولاړ دی نو مشکلات به هم ورته مخې ته راځي، خو د هغه مقابله کول هغه له ورځي. تاسو ګورئ چې پیام خیبر زه یم عرفان درانی د لوی الله په امان.